یو ځل حضرت عیسی علیه السلام په یو کلی تیرېده. په دغه کلی کې یو غر او د هغې نه د جړا او د سرو اوازونه راوتلل. نو حضرت عیسی علیه السلام د دغه کلی د خلکو نه پوښتنه وکړه چې په دې غر کې دا چغې او جړا د څه شیز ده. هغې ورته وویل چې عیسی علیه السلام د کوم وخت نه چې موږ په دې کلي کې اوسېږو د هغې وخت نه را په دې خوا موږ دغه جړه او چغې اورو. حضرت عیسی علیه السلام د الله جل شانه نه سوال وکړو یا ربي انذن لهذا الجبل ان تکلمني. ای ربه دې غر ته اجازت ورکړه چې دې ما سره خبرې وکړي چې زه ورنه پوښتنه وکړم. الله رب العزت ورته غر ګویا کړو. غر ورته ووي ای عیسی علیه السلام وایه د ما نه څه ته پوښتنه کوي. حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمیل چې ما ته دا ووایه چې ته ولې دومره جاړې او چغې سورې وهې. غر ورته وویل انا الجبل الذي كانت تحنت منا الاسنام التي يعبدونها من دون الله فاخاف ان تلقيني الله تعالى في نار جهنم فاني سمعت الله يقول. عیسی علیه السلام ته وی زه خو هغه غر یم چې د ما نه خلق بوتان جوړوي. غر ورته څه وی زه هغه غر یم چې زما نه خلق بوتان جوړوي او بیا د هغې عبادت کوي. زه یریږم د دې نه چې هسې نه ما الله جل شانه په اور کې وغورځوي، ځکه ما د الله جل شانه ارشاد اورېدلی دی. الله جل شانه فرمایي تاسو د هغې اور نه ویریږئ چې د هغې خشک خلق کافران او ګناهګاران او کاڼي دي، یعنې د کاڼو نه جوړ شوي بوتان دي عزتمندو مسلمانانو. نو غر ورته وویل چې ته ما نه خو هم بوتان جوړ شوي دي، ما نه هم بوتان جوړ شوي دي، هسې نه چې ما الله جل شانه جهنم ته وغورځوي. الله جل شانه عیسی علیه السلام ته وحی وکړه چې ته دې غر ته تسلي ورکړه چې ما دې د جهنم نه دله فنا ورکړه. قدرمنو عزتمندو مسلمانانو غر چې څومره سخت شیز دی خو بیا هم د جهنم د اور نه یریږي. نو انسان ته پکې په طریقة الاعلی د الله جل شانه نه د اور نه یریدل پکار د عزتمندو مسلمانانو. غر د الله جل شانه د یری نه جهنم نه جاړي. نو زموږ ستاسو به څه حیثیت دی چې موږ ګناه د پاسه ګناه کوو. راځئ نن د الله جل شانه نه توبه وباسو او د الله جل شانه ګناهونه پرېږدو. الله جل شانه زموږ توبې قبول کړي. جزاک الله خیرا.